الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما تعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم درود شریف وایي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مخکیات کریمه کی د اهل کتاب او منافقینو بیان چې هغه تاسو ته ډېر په غوسه دي تاسو سره چې مخامخ شي وای منګه ایمان راوړی او چې आवाज شي نو تاسو د غوسې د وجې نه په ګوتو چکونه لګوي د اتنو کې د هغوی د غوسې او د دشمنۍ یو د زړه کیفیت ذکر کوي ظاهری صورتحال خو دا دی او د زړه کیفیت دا دی تاسو ته معمولی شان تکلیف ورسیږي نو ډېر خوشاله او چې لږ راحت او خوشحالي درته ورسي نو ډېر خپای الله وایي وَإِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ کچری ورسیږي تاسو ته خوشحالي تسؤهم غمجنۍ دوی لرا وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ او کچری ورسیږي تاسو ته تکلیف یفرحوا بها دوی خوشحالي کی باغې باندې دی الله واستا سي سم نشي کوله وَإِن تَصْبِرُوا کچری تاسو صبر کوي وتتقوا الله د الله نه ويریږئ لا يضركم كيدهم شيئا ضرر نشي رسوله تاسو ته تدبیرونه د دې شی ان الله بما تعملون محیط الله باغ سوچ تاسو کوي احاطه کوون کې دي الله وي صبر او تقوا وکي کافران دشمنان تاسو اسم نشي کوله ان تمسسکم حسنات تصبکم دلته مس په معنا د حسابې سره دی اصل کې دا خطاب مؤمنانو ته دی تاسو خیال دی یو مس دی یو حسابه ده د حسنی سره مس ذکر کو د سیئ سره حسابه ذکر کړه تصبکم دی کې حکمت سره دا حکم ذکر ګورئ اصل کې مس او حسابې په من کې فرق په پیژنې تاسو به بیا په نورو خبرو پوه شئ د مس او د حسابې په من کې فرق دا دی حسابه دې ته وایي چې ډېر شی سړي ته په مقدار کثیره سره ورسي او مس اسه لک سکلو ته وایي آسه لگ در بوئی در باندې ولګي کې دې ته مس وای نو مس د قلت لپاره استعمالي او اصابه د کثرت په مقام کې استعمالي نو د حسنی سره مس ذکر کړ ذکر خطاب مومنانو ته دی او حسنین مراد خوشحالی او نعمت دی او مومن ته چې دنیا کې کوم خوشحالی او نعمت رسیږي دا خود آخرت ته نعمتونو او د جنت نعمتونو په مقابله کې اسی بوئی قدر دی کنه ځکه مت ذکر صحیح شو او مومنان خود الله محبوبان دي کنه او د الله د طرفه چې دوی ته تکلیف ورسیږي نو داغي اگر کا تکلیف ډیر لک ثاني خاغي سره حسابه ذکر کړه
الله وی تاسو ته ډیر تکلیف ورسېد صحیح شو یو مشر یو محبوب شخصیت ته لږ تکلیف تا طرف نه ورسو ډیر تکلیف مې درکړ ډیر هغه خو لږ شانی کنه هغه لږ نه ته تعبیر په څه سره کې په ډېر ځکه ته حساب ذکر حکمت باندې پوه شئ حسنین نعمت لکه نصر او غنیمت تسؤهم تحزنهم دی غم جنئی دی کی اشاره دی خبر ته چې تاسو دا پیل دی ضمیر پکې حسنین تراجی دی هغه فاعل دی هم مفعول دی دا سی معنا بنه کې عبد الله چې تاسو هم تاسو په خپکیږئ تاسو په خپکیږئ نه تاسو هم تاسو خپکئ تاسو هم تاسو په پکې نه وای تاسو هم دا حسنه غم جنئی دی لرا دا حسنه غم جنئی دی لرا وَإِن تُصِبْكُمْ كَوْرَسِي گِتَاسْ تَسَيَّتُن تکلیف لکا حزیمت شکست جدب وچکالی یفرحو بیہا دی خوشحالی کی پاغی دی خوشحالی کی پاغی حسنه سره داسې چې حسنه خپکای او دا سیئه سره داسې ونه ویل چې سیئه خوشحالي ځکه سیئه خو د خوشحالي شی دی نه کنه نه ته یفرحو بها فاعل دوی ذکر کړ چې دوی خوشحالي کې په هغه باندې وجمله الشرطيه متصله بالشرط قبله دلته جمله شرطیه ده ان تمسسکم حسنتون دا شرطیه د مخ کی شرطیه سره متصله ده وایذا لقوکم قالوا آمنا وایذا خلوا عزوا علیکم الانامل نو دا شرطیه پاغه مخ کی شرطیه سره مرتبطه ده او پر امایت کې چې کوم راغله ده قل موت بغیظکم وما بینما اعتراض دا جمله معترضه ده قل موت بغیظکم والمعنى معنی دا چې انهم متناهون بعداوتکم دې انتها ته رسیدلی تاسو په دشمنی کې کلمات توالون ولې تاسو د غوی سره محبت کوئ پښتنیبو ذات دی وساتئ وان تصبروا کچری تاسو صبر وکئ اعلی زاوم په ضرر ددی وتتقوا الله د خدای نه ویریږئ په موالاتم د په دوستۍ ددی کې وغیرہ اب نور کارونو کې لا یضرکم ضرر نشي درې سوال تاسو تا کې دوم تدبیر ددی شای کې دوم فاعل د لا یضر د کومه مفعول له ها اور شای مفعول مطلق ده لا یضرکم د پاره په اعتبار د موصوف محذوف اثر لا یضرکم په کسره د ذات سره ده لا یضرکم او پس لا یضرکم او په سکون دراسه وزمها او په زمه د دوات سره راغله او په تشدید د چا سره راشه لا یضرکم لا یضرکم اصل کې خدا پہلے مضارع مجزوم ده لا یضرکم لا یضرکم صحیح شو خدلتا په دې را باندې زمر اغلی دا د په اتباع د دوات پس کې په اتباع د دوات کې لا یضرکم لا یضرکم نه لا یضرکم اسانه ده کنه تخفیف د وجه نه دا ذکر سره ان الله بما تعملون بالیاء والتا بما تعملون مراغله ده بما يعملون مراغله دواړه راغلي دواړه خیرت نه دي محیط عالم ده په اجازي دي دي ته جزا ور کې دی پدې اوس هغه منظر ذکر کړي چتا ست تکلیف ورسید داخله خوشاله او کم ځای کې ته تکلیف ورسید احد کې وز غداوت من هلکا دا د ډیرو مفسرین را ادا د چې دا په احد بارک نازل شوی غزوه احد وز غداوت من هلکا په هغه کې چې تسارو وتلی د کورستانا تبویو المؤمنین پدا سے حال کی چتا تیار والمؤمنان لرا مقاعد مورچی للقتال د جنگ د پارا والله سمیع الناوریدن کې د علیم پوی ده کافران راغله او پړاوی چولې او د احد سره او نبی علیہ السلام صحابه سره مشوره وکړه څنګه چل کو د نبی علیہ السلام را یدا و چوروزنا ها بدل ته د مدینه منورې نه به دفاع کو کاغوی دلته حمله وکړه موږ به دفاع کو بار ورپسې د مدینه نه ورځو اوس خو حد تقریبا د سیده چې د مدینه منورې آبادای کې ده او په خوا خو د مدینه منوره خو ډیر وړه ولا کوس چې کوم مسجد نبوي کم ځای کې ده نو احد ډیر لري او هغه وخت کې اوس قریب شوی ده
نو بعض نوجوانان صحابه جذباتیان هغه بدر کې نه وتللی شرکت نه وکړي او بدر باره کې ډېر فضایل راغله کنه ډېر خپاو چې موږ بدر کې ولې شرکت ونه کو نو هغه ویل چې قربان داسې کار کوو چیزو نبی رسول الله خپل رائے نه وښکارا کړي خو د زړه رائے دا و چې رب دفاع وکړي دلته قبای هغه ورته نه زور پسې دا بیا زړه ورکیږي ور زور پسې نبی علیہ السلام کوړه نه نوته نو صحابه یو بل ته چې دا موږ څنګه غلطي وکړه دا غرایا معلومه نکړه وګوره خپل موږ رایا ورکا وحی به نازلی کی به د بي موکړه اول باید موږ دا غرایا معلومه کړو او دا غرایا لکه چې دای چې دلته دی پاک کو نبی علیہ السلام لکه بکور کې چروه تو زغره یا چولې وا او ځان خبر کړو چروه تو دې صاحب ورته قربان ستاره لکه چې دای چې نزو دلته به دی پاک کو الله جل شانه آیاتنا راولې کړ چې پیغمبر لدانه دې مناسب چې کله الله ما زغره واچي او بیا دې واپس الله ورته فیضا اعظم ته توکل علی الله چې اعظم دې وکړي بیا په الله پر وسه کو یوازې ورځ یو دې در سره نه نبی رضا دې یو را سره مزه ځان لازم خو بس اوس به ورزم تیسو او دا جذباتی فیصله هغه خلکو کولی چې چا په تقدیر کې شهادت لیکل شوی زر کسان برابر او کافران د ابو سفیان په مشرۍ باندې 3000 کسان او کافران خو غوسه دا چې په بدر کې مشران وجل شي او قلیب بدر کې چول شي ابو جهل دی او خو غوسه لار باندې وخت ته روان دي عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق هم دی ور سره د درایم دا وچر مدینه نه دفاع وکاو او نوځ او د مشرم او د درای ونه منل شو کړه نه دا څنګه چل دي چې زمنګ راي نه منیو د دې الکانو خبري ومنلې بس منګ نزو او الله رکلا واپس 300 کسان ور سره را واپس وسو پاتش او دې ته چاویل ولې نه ځي دی وی لو نعلم قتال لتبعناکم کمن په دې چې دا جنگ دی نو موږ به در سره تللی وې دا خو جنگ نه دی دا خو ځان هلاکول دا یې زرو کسان سره موږ مقابله کولې شي دا خو ځان وجل دي ته ځان وجنه وای دا خو قتال نه دی قتال خو دې ته و چې هغه سره د زور برابرۍ هغه سره سیدا سره به ټمبه میو دا غي سره چره او چې کم سے کم دومره څه خوږي دا جاز پیرا ورځولې شي تاسو په پوښي لو نعلم قتال یا دا معنا د لو نعلم قتالن کومګه په جنگ پویدلې لتبعناکم تاسو موږ ته جنگ چل ناراضي اول به جنگ چل دکو او بیا به دا تبلیغان دی بارے کې ډېر کمزوري ډېر غلطي خبري باجی یو ما سره ډېر جګړه وکړه وای چې موږ ایمانونه مضبوط کړو نو بیا به jihad کوو کافرانو سره ما ته ایمان څومره وخت کې مضبوطیږي تاسو خو یو ټیم ورته ټاکلې آیا تر اوسه پورې د څو کسانو ایمانونه مضبوط شوي دي او یا 50 یا کال کېږي چې یا 30 کال چې بنیاد مولانا الیاس رحمه الله خیره تر اوسه پورې تاسو تشمیره معلومه ده چې څومره کسانو ایمانونه مضبوط وای موږ لا دا پته نشته مزما دا یقین ده چې تاسو ټول ایمانونه مضبوط دي او اساساً لزیب الایمان وای دستا سي نقصان دي ناغه یاول به ایمان جوړه او بیا به کافر سره دښمنی کوي او جنگ باور سره کوي نو دوا کوي هغه ماته دا ویل چې افغانستان کې مخکې جهاد شوی او د روسانو خلاف او بیا ته څه چل جوړ شوی جهاد خو دې ته وي جهاد نه دا شی جوړیږي بیا روسه په خپل کې سره ور خطر په کوم دغه باندې په قدرت باندې صحیح ده نو جهاد خو په دې نه بدناميږي کنه جهاد خو په یو شی دوا کوي چې طالبان افغانستان ونی چې صحیح اسلامي حکومت پکې راوړي او کچرته دوی و شرمېدل او یا د اسلام نه منحرف شو کنه حکومت یې ونی ونو جهاد به سخت بدنام شي او مولا او طالب به ډېر بدنام شي ډېر امتحان دی همدا حال خده قسم دی ګوره اوس خلکو همدردي ورسره ډېره ده کنه بیا به دومره همدردي نه یو خلک به یو ګوره ورته دی خو جهاد وکړو جهاد دی ته وایي اوس هم دغه کارونه کېږي کنه نو هغه په دې دا په دلیل کې نه و چې لو نعلم قتالا لتبعناکم الله بیان کوي
ویز غدوتا پاوکی چسار کی وطلی تدا حلستانا تا مومن تب تیارول مومنان لرا مورچلی د جنگ د پارا اللہ اوریدن کے دے ویناگان استاس لرا علیم دے پاہوال استاسو وسکری رویستی شارف که از غدوتا ضرب متعلق د پہلی موضوع پا پورے دے یا محمد غدوتا من اہلک من المدینہ د مدینین من حجرت عائشہ تبویو المومنین چتاخ کتکول مومنان کی نول دی مومنان مقاعد پا مورچو کی مراکزو کی یقفون بیها چی دی پا کی ولاڈ مقعد زید ناس تتوی مورچلی تا مقعد تپاولن وی تپاولن مقعد سڑے با پکی ناس تیا ولاڈی بیا مورتا مقعد وائی مقعد ورتا تپاولن زکر سڑے با پکی دسی مضبوط ناس دسی مضبوط ولاڈی لکا سڑے چی ناس تی ناس سڑے خوزی کی نکنا دقشان تیخت امکانی کمی کنا دقشان بدد تیخت امکانم که اگر چی ولاڈی مقعد ورتا زکوی والله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم وهو يوم أحد ده أحد رزا خرج صلى الله عليه وسلم بألف أو إلا 50 ده زرو ده پنزوس کم رجولا والمشركون 3000 ونزل بشعب فشعب کی پادری کی کچھ یوم السبت ده خالف اور السابع شوال وما ده شوال وسنة 3 من الهجرة ده هجرت ریم کا شعب ده احد او د جبل احد او د جبل الرمات په منځ کې چې کومه فاصله د دیزي کې خپل دغه واچو پړاو وجعله زهره واسكره الى احد شاه او لخر احد غر طرف تک تاسو په پوښه ما ته وګورئ دا احد غر دی دیوال ښکاری تا دا دیوال احد غر او دلته جبل الرمات جبل الرمات غونډای د چغه او یا کسان بستر روان دي چې دای پکې نه ول او دا د احد او د غرب منځ کې دا خالی ځای د شعب نبی رسول لخر پړاو دلته واچو شاید غر طرف تکړه او لخر ډیره حصہ ماغه طرف تکړه او په دې غونډای باندې جبل الرمات باندې چې کوم دی او یا کسان ودرول او کافران دې طرف ته دي دای دې د پاره ودرول چې تاسو دې خوا ګوري چې کافران هغه چې په پټه پشاره نشي نو چې پشا د سراشي خو بیا په حمله کوي دی به مخکې نه لګیا یو غیبه پیدا شان راشي تاسو په پوښتنه اوس په دې اجمالی سوچ باندې نه دا شکار وکړو وسوا صفوفهم په دې کتاب لیکل شوی د نبی علی السلام دا جنگي تدبیرونه څنګه او ډېر ناشنا خبرې پکې شوی دي چې عجیبه معجزه ودا د څه تدبیرونه کړی دي چې د فوج ماهرین دي ته ډېر حیران وسوا صفوفهم صفونه برابر کو اجلس جيش من الرمات کین او یو لخر من الرمات الغشی وشتن کو نا وامر عليهم عبد الله ابن جبیر په امیر ک بسبح الجبل په پلانو د غر کی ما ویل دا بسنګ جبل الرمات بدا سمره غټ غری کنه چې دا دی به کې نه ویلو او بس دا ورکوټه غونډای دا شهیدګل خرج ورو خطلی هغه د دې اختلان دي شهیدان دي چې ورکوټه غونډای دا ورکوټه غونډای ډیر سات په کې ناستما د بیا ما سوچو کو چیرې دا خډیر بارانونه هم شوي دي او براغلی دي دا به غټه وا خو اوس وړه شوې ده بهر تقدیر غر نه دی غونډای ده غونډای په پلنو غوټه ده کنه داسي انار مدد بس لسته قدم سړی والی ورخته شي به تکلف ورخته شي او نبی علیہ السلام ورته زمنګ نه دفاع وکي بن نبل په غشو سره لایتونا چاغی رانی چې موږ ته مې ورای نه شات طرفنا ولا تبرحوا همیشه دلته اوسې غلبنا او نصرنا کمنګ مغلوب شو که زمنګ مدد وشو تاسو په خوځي غي نه دتی اس بدلو دے من اس قبله از همت طائفتان په وکه چې قص کړو دو ډلو من کوم تاسو بنو سلمہ او بنو حارثه منافقین چې واپس دی لمنګه واپس کیګو همه وکا شیخ پنی ولی سو الله بیا مدد وکا الله وای ان تبصلا دی قص کړو چې بوزدل شي والله وليهما الله مددگار د دیو بوزدلې نه شا تکړه والله پل توکل المؤمنون خاص په الله باندې بر وسو کی مؤمنان هغه قبیلو ته بخل کوي تاسو بارک الله تبصلا ویل د کینای بوزدلو خبره به چور سره کول تاسو بوزدلای هغه ورته تبصلا تم خیال دی بل ټکی تم نه دی خیال چې والله وليهما تاسو بارک الله دانه دی ویلی چې والله وليهما زمون بارک ویل دي چې والله وليهما همت طائفتان منکم بنو سلمہ بنو حارثہ مراد دی جناح العسکر دو طرفونه د عسکرو د لخرو ان تبصلا تجبنان القتال چې بوزدل شي د قتال نه وترجع واپس لاش
فشل بزدلتیا ته وایي یو فشل جبن او خور دا درې واړه بزدلۍ ته وایي خو فرق پکې شته فشل هغې بزدلۍ ته وایي چې رایه کې بزدلي سړی کوي په بدن کې چې سړی بزدلي او سستی کوي هغې ته اعیا وایي اعیا او په جنگ کې چې سړی بزدلي کوي هغې ته جبن وایي او خور ورته وایي وترجع واپس شي لما رجع عبد الله بن ابي المنافق واصحابه مرګري ده وقال عبد الله بن ابي علامه نقتل انفسنا ولي منګ ځانونه وجن او اولادنا بچي ولي ختمو پیدای صدا وقال لابي حاتم السلمي تويل القائل له چې ابو حاتم السلمي دی تويل انشدكم الله في نبيكم وانفسكم خدای درته قسم درچوم په نبی بارک ان په ځانونه محلا کوي مو واپس کیږي عبد الله ابن ابي ابن سلول تويل چا ورته ویلي ابو حاتم السلمي ورته ویلي نو هغه ورته څوي لو نعلمو ګوري د قاله د فارق مقوله ده او د قاله فاعل څوک دی عبد الله ابن ابي عبد الله ابن ابي ابي حاتم تويل لو نعلم قتال کمنګ په جنگ پویدل لتبعنا یا کدا غنل منګ چې دا جنگ دی لتبعناکم منګ به تاسو سره تللی وکنه دا خو جنگ نه ځان هلاکول فثبتهم الله دا دوه ډلې چې کوم دی خدای مضبوطی کړی ولا مې سره پا واپس نشو والله ولی ما ناصر ما الله مددگار دی دې دواړو والله خاص په الله باندې په توکل المؤمنون توکل دی او چې مؤمنان یثقوا به دون غیری کلکواله دیو چې مضبوط دي شي په الله باندې نه په بل چا باندې د دون غیری د دې تخصیص د پاره وای چې الله مقدم دی په پیل باندې کړ او نازل شو هر کله چې دوی شکست خوړو اوحد کې شکست عارضی شکست خوړو واقع تاسو ورېدلی دي الله ته تذکیر نعمت تذکیر لهم بنعمت الله اذا الله نعمت وریا دی کله تم شکست خوړل غبل نعمت خو یاد کې چې بدر کې خدای تاسو څنګه مدد کړو ولقد نصركم الله ببدر یقینا فتاقی سر الله تاسو مدد کړو په بدر کې وانتم ذلت تاسو کمزوري وای فتقوا الله د الله نو یریږئ لعلکم د دې لپاره تشکرون چې تاسو شکر وباسئ ولقد نصركم الله ببدر موضع بین مکه والمدینه د مکه او د مدینه په منځ کې ده وانتم ذلت تاسو کمزوري وای بقلت العدد والصلاه شمیرم کما وادری سو درلس وسلم در سره کما وا فتقوا الله د الله نو ویریږئ لعلکم تشکرون نعمت او دې د پاره چې د الله د نعمتونو شکر وباسئ استقول للمؤمنین دا ضرب ته د نصرکم د پاره الله ستاسو مدد په کوم وخت کې وکړو استقول للمؤمنین په وخت چې تا ویلي مؤمنانو ته توعدهم توعد کول دا وی سره تطمینا لقلوبهم تم دې ور کولا دا وی زړونو ته څه دی ورته ویلي علای یک بیا کومه یا کافی نه ده تاسو ته ايو مدکم چې مدد وکي تاسو یعینکم مدد وکي تاسو ربکم رب تاسو بثلاثه الافین بدری زرو من الملائکه د ملائکون منزلین پدا چال کی چرا نازل شي وي بالتخفیف والتشدید منزلین او منزلین دواړه راغلي رو رو راتل یا یک تم راتل افعالیت تفعیل بلا یکفیکم ذالک استاس د پاره کافی دی دا درې زرا او په صورت کنپال کې بیال پن راغله سال در چل تل پن راغله د ثلاثه ولی لانه امد دوما دې جواب کوي ځکه دا الله تعالی امداد کړو دی اول بها پزر سرا ثم سارت ثلاثه بیا درې زره شوي ثم سارت خمسه بیا 15 زره شوي کما قال الله تعالی الله وی ورته تصبروا کتا صبر کی علی القائل لقائل ادوی په مخامخ کې دل د دشمن سره وتتقوا الله د الله نه مخالف ویریږي په مخالفت کې د امیر مخالفتونه کوي ویاتوکم راشتا استا مشرکان من فورهم وقتهم په دغه وخت کې هاذا دغه کې یمددکم ربکم مدد وو کی تاسو رب تاسو به 5000 په بینځو زرو من الملائکه د ملائکونا مسویمین پدا چال کې چاله مداري وای بکسر الواو راغله د وفات یا نو علامه داری کړی شي وای مفعول فاعل دواړه راغلي دي معنا دا د معلمین نخداری بای وقد صبروا مؤمنان صبر کو انجز الله وعدم الله پورا کړ وعده دیتا بیان قاتلت ما الملائکه تو چې جنگو کړي دي سره ملائکو علی خیل بلقن په برګ وسونه باندې او علیهم عمائم السفر او په دی باندې جړ پټکیو او بیز یا سپین پټکیو ارسلوها چې شملې خوش کړي یو بای ناکتا پم د ولو په منځ کې جړ پټکو والو حدیث ده زبیر رضی اللہ تعالی عنہ د نبی رسول ډیر محبوب صحابیو
او د ترور زوی او د صفیه زوی صفیه بنت عبد المطلب او نبی علیہ السلام د عبد الله ابن عبد المطلب زوی نبی علیہ السلام ای د هر پیغمبر د پاره حواری شته حواری خصوصي مرګره او زما خصوصي مرګره زبیر او د نبی علیہ السلام ساندومو اسماء بنت ابي بکر دغه بیبي او عائشه بنت ابي بکر د نبی علیہ السلام بیبي او د بت د عادت او جړ پټکه به تاړه جړ پټکه تړلې دی وای د نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام ورته وای چې جبرئیل علیہ السلام می داسې ولید چې د زبیر په شان پټکه تړلې بعض حدیثونو کې سپین راځي حاشیه کې بعض لیکلي بعضو کې تور راځي په تطبیق پکې دار دی جبرئیل جړ پټکه او د نور سپین پټکه او تور او ګډ وډو ها او ارسلوها بین اکتافهم را خوشی کړیو بین اکتافهم پمن تولو کې د ویلو پمن کې دارا شملې را چولې دا ضروري نه چې ول پمن کې راوځي خاغي دا سې کړیو کې سره کین کولې شو کدي خایره چې کدي خدا څه خبر نه دې کې څه خبر نشته دا شین پټکه ماته نه معلوم چې دا بچي تر البته جنتیان جامع به خود ری کړه څنګه ده خضرن من سندسن و استبرق خضرن شنی به جنت کی به دنیا کې ماته چرته نه دی معلومه چیرې تاسو چرته نه دی اوریدلی دا غي تاسو تاسو کې بیا ماته وای وما جعله الله ندے ګرځولې الله تعالی د امداد الا بشرا لكم مگر زیر استاسد پارا بن نصر پن مدد سرا ولتطمئن قلوبكم وتسكن قلوبكم او د دې د پارا چې مطمئن شي زړونه تاسو به په دې سرا فلا تجزعوا چې تاسو زارای نه کوي من کثرت الادوی جزا نه کوي شکایت نه کوي د کثرت د ادو دشمن او قلتکم قلت تاسو نه ځکه مدد ډېر ملائکه راولې کړي ومن نصر ندے مدد الا من عند الله مگر الله د طرف العزیز چې غلبه والا دی حکیم د حکمتونو والا دی یوتی ور کوي منغه چاته چې خو خیسی ولې سبي کثرت الجند او دا په کثرت د لخر سره نه دی الله مدد تاسو سره د پاره وکړو لیقطع دا متعلق دی بنصرکم د پاره الیهلکا دای معنا ده الله ستاسو مدد د دې لپاره وکړي یقطع چې هلاکی طرفن یو ډرا من الذين دای کسان نا چې کفرو چې کافران دي بالقتل فقتل سرا والاسر په بندي کې دو سرا او یکبتهم او یا ذلیل کی بالهزیمه په شکست سرا او پینقلبو واپس دی یرجی واپس لاړ شي خایبین په داسال کې چناو مې دی لم ینالو مارامو دی نه رسیدلی هغه ستارامو چې دی قص کړي دي چې نبی علیہ السلام وجل و د نبی علیہ السلام په وخت کې غافونه شهیدان شو او د بده دغه خیره کولې نه الله دا آیت نازل شور کړه چې مات شو رباعی غافونه د نبی علیہ السلام وشج وجو او مخ چې کم دی زخمی شو یوم موت وقال کیف یفلح قوم څنګه به کامیاب شي قوم خذبوا وچ نبیم چې ککړی مخ د نبی د دې بدم په ویني سره الله ورته وی لیس کلک من الامر شیء نشتستاست پاره د دې کار نه ایچه بل الامر لله بلکې ټول فیصله د الله سره دي پس بیر صبر وکا اپ معنا د اله ان سره دي صبر کوا اله ایتوب علیم چې الله رجوع کی پدی باندې بل اسلام په اسلام سره عذابهم یا عذاب ور کی دوی ته په نام ظالمون یقینا دی ظلم کون کی دی بالکل پر سره صبر کوا یا الله پدی رجوع کی مسلمانان شي او یا عذاب ور کی ځکه علت د عذاب پکشته چې دی ظالمان دي ولله خاص الله لرما سدي په سماوات چسمانونو کې دي او ما غس په الارض چزمک کې دي ملکن و خلقن و عبیدن ملکن معنا د الله مملوک دي خلقن د الله مخلوق دي عبیدن او الله تخازین الله معبود یغفر لمن یشاء بخنا کیا چاته چخو خیشی المغفرت له بخنا غلرا ويعذب عذاب کی منا چاته چخو خیشی تعذيب او عذاب کولا غلرا والله غفور الله بخون کے دلی اولیاء دوستانو د رحیم باهل طاعتی مهربان دے پہلے طاعت سره پاغچا باندې چې الله فرمان برداری او طاعت کوي پغی مهربان دے درود شریف وای